نظام تعلیم خو ډېر ځکه ضروري دی، اسلامي نظام تعلیم ضروري دی، مذهبي نظام تعلیم ضروري دی. افسوس خو دا ده چې په یوه اسلامي ملک کې منیسټر آف ایجوکیشن او وي په سورة الفلک او د سورة الناس نو ورته یود وي، نوې تجوید زده وي، نوې معنا زده وي، نوې تشریح زده وي، نوې شأن نزول زده وي، نوې تشریحات زده وي او دا وي ته ابتدا اسلامي ملک منیسټر آف ایجوکیشن وي. او په دغه نظام تعلیم نو څوک تیاریږي، څرنګه تیاریږي، څه زده کړه وزنه کیږي، څه فواید په اسلامي نومت اپلای کوي او څه مفادات یې دغه نه حاصلوي مسلمانه دنیا. دغه وجه نه بس ډیره ناامیدي په دې خبره شروع شي په چار داوا چې په دې اسلامي نړۍ کې په دې اسلامي ملک کې اسلامي مضامین باقاعده لازمي ګڼل شوی دی. اختیاري وایي نه کنه، روز میژوینی چې اسلامي کیم لازمي مضامین دي یا سبجیکټس دي هغه وبوسي ځنه هغه اختیاري ګرځوي. نه ډېر په اهمیت سره ویل شي قائد اعظم او علامه اقبال او نیلسن منډیلا او مولانا او د دینګړه میش د انبیا او د میش د قرآن او د میش د حدیث او میش د اسلامي احکامات په هغه مضامین کې اختیاري وي، هغه کې وکوي نه وبوسي ځنه دا هسې زبانې جمع خلقي او بیا په هر ډول لیکلي وي علم حاصل کارو ای مهد سے لحد. یاره علم په تعلیم شمو تو فرق نه کړی علم او د یو خدای مطلب چې لغوي معنی چې زده کړه خو ډوري ها علم دی، کاټي جوړول ها علم دی، مثبتوبه ها علم دو، مطلب تراکونی ها علم دو. یو دی اصطلاحي علم دا نه دی چې کومه مغالطه همیش قوم ته ملاب شوی دی چې مطلب هاره وتعو د علمیت دو کی بلکې په قرآن او په حدیث دغه زده کړه دغه فهم هغه عمل کول دغه رایج کول دغه تبلیغ کول دغه پورا کول دا ته علم خصوصي دا ته علم شرعي دا ته علم اصطلاحي. دغه وجه نه همیش خپل تعلیم سره په ظلم شي، همیش خپل تعلیم سره په زیاتای شي او دغه نتیجې ته دي چې مش خپل راتلونکي نسل بس مکمل بربادول درکړي دي. دا نه استخپل نسل کو شهرونه کړی دي او سابقه او مسلم اقوام چې فتح یاب کېدل هغه سره نظام تعلیم هوا غربت هوا پسمانگی هوا بواسطه هوا دغه تعلیم دومره د ایمان پاڼې کې پلیکشا چولې وي چې په غاټه تکتي کوټي باندې هم بیا اعلی